أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. دین مخ کی آیات کی تیر شو. الله جل جلاله دا هغه عظیم شان کتاب دی د کمی چې ستا سره وعده کړی شوی و دا هغه کتاب دی او داسې کامل او مکمل محفوظ کتاب دی چې دې کې هیڅ شک نشته او دا کتاب هدایت دی د پاره د متقیانو. اوس دې آیاتونو کې الله رب العزت د متقیانو صفات ذکر کړي چې متقی چاته ویلې کېږي. نو عمومي طور خو متقی آی کس ته ویلې کېږي چې کم ځان نو د ګناهونو نه ساتي، دغه کس ته متقی ویلې کېږي. صاحب د جلالین چې نو هغه د دې ځای په دالتي بیا د هغې په جلالین په حاشیه باندې لیکلی دی چې تقوا د هغې درې قسمونه دي. یو تقوا د عوامو ده، یو تقوا د خواصو ده او یو تقوا د اخص الخواص ده. د عوامو تقوا دا ده چې د هغوی ځان د کلمې سره د کفر نه وساتي. د عوامو تقوا دا ده چې دوی لا اله الا الله محمد رسول الله دې کلمې اقرار وکړي او د کفر نه ځان وساتي او د الله اوامر پځې راوړي، نواهي نه بچ کېږي. دویمه تقوا هغه د خواصو ده. د خواصو تقوا دا ده چې د هغوی خو به سره دغه کلمه وي، خو د دې سره سره د هغوی به د تمام مکروحاتو نه، حرام نه، د ټولو شیزونو نه خپل ځانونه وساتي او اعمال صالحه او د سنتو چې نو هغه پابند شي. نو دې ته ویل کېږي د خواصو تقوا. او درېیمه تقوا د هغه د اخص الخواص ده. اخص الخواص تقوا دا ده چې د هغوی مباح شیزونه هم پرېږدي، چې کم شیز د هغې په کولو کې او په نه کولو کې دواړه برابر وي. نو د هغوی پسې هغه مباح شیزونه هم پرېږدي. مکروه، تحریمي، تنزیهي خو غټه خبره ده، خو مباح کارونه هغه هم پرېږدي. نو دا د اخص الخواص تقوا ده. لکه تاسو بچینو په فضایل اعمال فضایل ذکر کې به شاید دا واقع تاسو ویلي چې یو بزرګو نو د هغه به ډوډۍ چې خوړل کېږي، نو ډوډۍ او د ستو په خوراک په منځ کې هغه ویلي چې ما سو سلويخ پیرې یا 15 پیرې داسې ذکر کړي چې د نوړۍ په جوړلو د ستو په خوړلو کې 2 ورځې د الله ذکر کولای شم، الله یادولای شم. نو بیا د هغه لیکلي چې کافي مده وشوله چې د هغې نه وروسته ما بیا چې نو ډوډۍ نه ده خوړلې او ستو چې دی نو هغه به ما خوړلو. نو دا د اخص الخواص تقوا ده چې د هغوی د مباشز نه هم بیا ځان ساتلی دی. حالن کې روټۍ خوراک دې کې څه ګناه نشته، دا مباح دی، بلکې د انسان ضرورت نه. خو د هغوی ووی چې په ستو باندې کار کېږي نو ډوډۍ یې هم بیا نه خوړله. نو یو تقوا دغې ده، هغه د اخص الخواص نه. نو اوس الله وایي دغه متقین څوک دی؟ د هغوی صفت ذکر کوي او هغه متقیان الذین یؤمنون، هغه کسان، هغه خلق دی چې ایمان لري بالغیب، په غیب باندې، په غیب باندې ایمان لري. دا څنګه متقیان دي؟ یو صفت د متقیانو دقه دی. لکه مونږ ټولو الله ذات عالیه مونږ نه دی لیدلی، زمونږ په ایمان دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تمام انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام مونږ نه دی لیدلی، زمونږ په ایمان دی چې د الله پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حق او سچ او اخرنی پیغمبر دی. دغه نه وروسته دنیا ته بل پیغمبر راتلو والا نشته او د ټولو نه وړاندې پیغمبر حضرت آدم علیه السلام دی. د مینس کې چې څومره انبیا دي پاغه ټولو باندې زمونږ ایمان نه چې دا حق او سچ دی. نو دې ته ویل کېږي غیب. جنت مونږ نه دی لیدلی، زمونږ په ایمان دی، الله دې نصیب کړي. جهنم مونږ نه دی لیدلی، زمونږ په ایمان دی چې او بالکل دا حق او سچ ځای دی. الله دې مونږ د هغې نه حفاظت وکړي. عذاب قبر او تنعیم قبر لکه څنګه چې حدیث مبارکه کې راځي،
القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النار، چې دا قبر چې نو هغه د جنت د باغچو نه یو باغچه ده، او حفرة من حفر النار یا د جهنم د کندو نه یو کندر. زمونږ په ایمان دی چې قبر کې عذاب او په قبر کې نو نعمت انعام ثواب د دواړه چې نو شته. مونږ لیدلې نه دی، الله دې مونږ د قبر د عذاب نه وساتي. فرشته مونږ لیدلې نه دی، خو زمونږ په ایمان دی او نه به داغه چې نو سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله علیه چې نو خپل تفسیر کې لیکلي وي د فرشتو د لیدلو بګوره سوال هم نه کوي. یا څنګه چې تاسو د فرشتو د لیدو زر سوال وکړي، د فرشتې سره ته د ځنکدن په وخت کې ښکاري. نو که د فرشتو سوال دی وکړو نو بیا به کې ورسته سنۍ بیا به د ځنکدني، نو هغه د فرشتو د لیدو به زر سوال نه کوي. نو بهرحال فرشته مونږ نه دی لیدلې، خو زمونږ په ایمان دی چې دا د الله رب العزت نورانی مخلوق پیدا کړی دی. دوی د الله پاک چې نو د سترګې د رب په قدر نافرمانی نه کوي، دا د الله پاک مخلوق دی. نو یو صفت الله ذکر کو، الذین یؤمنون بالغیب، متقیان هغه کسان دي چې دوی په غیب باندې ایمان راوړي. دویم صفت الله ذکر کوي، ویقیمون الصلاة، مونز به دی به مونز قائمي، مونز چې نو دا به کې متقیان هغه کسان دي چې مونز قائمي. اوس د مونز اقامت څه دی؟ نو اقامت د هغه د مونز چې سړی د مانځه د تمام آداب او شرایطو مطابق مونځ کوي. مانځه د واجبات د ته مستحضر وي، فرایض چې نو د ته معلوم وي، څومره شرایط چې نو هغه ورته معلوم وي، مکروهات او د کم شیزونو سره مونځ فاسدې کې مفسدات د مونځ دا د ته معلوم وي. د ټول چې نو هغې ته خیال چې په دې ځای باندې زما مونځ فاسد کېږي، په دې ځای باندې مکروه کېږي، په دې ځای باندې چې نو هغه صحیح کېږي. نو دته مستحبات، سنت، مکروهات، فرایض دا ټول چې نو معلوم وي، د دغه آداب سره چې مونځ کوي دې ته ویل کېږي اقامت الصلاة. بعضې حضرات ایمانه کړل چې اقامت الصلاة دې ته ویل کېږي چې د جماعت سره په پابندۍ مونځ کوي، جماعت سره د پابندۍ مونځ کوي. دا نه چې په خپل مرضۍ باندې نو کله مونځ زړی غواړي چې جماعت کې وکړي، چې زړی نه غواړي په کور کې کوي. نو کور کې چې مونځ کوي نو دا اقامت الصلاة کې نه دی داخل. یقیمون الصلاة کې دا نه دی داخل چې بلا عذر یو سړی کور مونځ کوي. عذر وي، بیماری ډېره زیاته چې نو بوډاپه وي، یا چې نو سخت باران وي، یا داسې سخت تیاره او طوفان وي چې دته تګ نو مشکل وي. او بیا خصوصا د آی کسان د پاره چې د چا کور چې نو جماعت سره نږدې. حدیث مبارکه کې راځي، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، چې د جماعت د گاونډي مونځ د مونځ نه کېږي مګر صرف په جماعت کې، چې د جماعت سره نږدې چې نو هغه کور دی او دی وس بیا مونځ کوي، نو دی به جماعت کې مونځ کوي، د جمع مونځ به کوي، د جماعت نه بغیر مونځ نه کېږي. حضرات بیا لیکلي چې جماعت چې نو گاونډي څوک راتلی شي، مختلف قولونه دي، خو ټول نه راځي خو ښکلی قول دا دی، وایي چې کله بجلی نه او بانک وویلی شي. په وخت کې خو بجلی نه وه، دا ټکې ورسره ما دا قید کېښودو، یعنې کله چې بغیر د لاوډ سپیکر نه بانک وویلی شي او کم کورونو ته دغه اواز رسي د کم ځای پورې، نو دغه کورونو باندې دا د جماعت ګاونډیان دي، دوی چې نو د جماعت کې به مونځ کوي، د جماعت نه علاوه په بل ځای کې مونځ نه کوي. بهرحال الله دې عمل کول توفیق راکړي. نو وایي چې یقیمون الصلاة، مونځ به قایموي، مونځ به ودروي، مونځ باندې به چې د هغې څه کوي اقامت کوي. دریم صفت، ومما رزقناهم ينفقون، مونږ چې والا څه ورکړي، کم مال ورکړي، د هغې نه به د الله په لار کې خرج کوي. اوس د دې نه مراد صرف مال دی یا د دې نه ماسوا نور څه هم دی؟ نو امام رازی رحمه الله، فخر الدین رازی رحمه الله، هغه خپل تفسیر کې لیکلی چې دا یوازې مال د دې نه نه مراد، بلکې الله رب العزت د انسان له کم صلاحیتونه ورکړي، د هغې ټولو صلاحیتونه به د الله په دین باندې لګوي. یو انسان له الله علم ورکړی دی، دی به دغه علم چې نو د الله د رضا دپاره به یې لګوي، خرج کوي، نورو خلکو ته به یې رسوي. ځکه حدیث مبارکه کې راځي، بلغوا انی ولو آیه، زما د طرف نه تاسو ورسوي اگر که یو آیت ولی نه. دغه شانتې چاله الله مال ورکړی دی، دی به د مال چې نو هغه انفاق کوي.
چاله الله چې نو قوت رای ورکړي دا دل چې نو الله پاک عقل سلیم ورکړي نو دی به خلکو د خې لارې چې نو هغه خې خونه ورته خې چاله الله چې نو جسمانی قوت او طاقت ورکړي دی نو دی به د کمزورو سره چې نو پیټ بوج او غیره چې نو دا به اوچتای نو دا ټول مما سچ هم الله ورکړي دا د الله په دین باندې داغې نه لګول ټول نه داغې معیار یعنی زکات او شرو سرسایه دا خو فرایض ادا وکي امام بخاری رحمت الله علیه روایت نقل کړی حدیثو هغه چې ان فی المال حقا سوى الزکات چې د مال کې د زکات نه ما سوا نور هم ډیر حقونه دي مون خو نو مال چې کم ځکه انفاق راځي نو په انفاق کې زمونږ خیال دایوي چې سبق زکات با ادا کی عشر با ادا کی سرسایه چې نو هغه بور کی زمونږ د دغه پورې زین رسید د دینه اخوانه امام بخاری رحمه الله روایت نقل کړي هغه چې ان فی المال حقا په مال کې د الله د طرف نور هم ډیر حقوق دي سوا زکات یوازې زکات چې نو هغه نه زکات نه ما سوا نور پکې هم ډیر حقوق دي او بیا حضرات لیکلي چې د انفاق چې نو درې درجې دي یو فرض دویم واجب او دریم مستحب فرض چې نو هغه دی چې کم زکات دی او شرط دا لازمی دي دا فرایض کې داخل دي دا بچ ادا دي نه کړل د الله مجرمي دویم قسم چې نو هغه واجبات دي مال سره دویم حق چې کم لګیدل انفاق هغه واجب دی مور پلار باندې خرج کول خپل خزه بچو باندې چې نو خرج کول دا چې او د ماته د چې نو د لاس لاندې چې سوره د خويندورنۍ چې دا غوي لا نابالغ دی دا غوي سوره یو زی دا وي دا کوي نو دغه ماته باندې خپل خزه باندې بچو باندې مور پلار باندې دی باندې خرج کول دا واجب دی دا به هر صورت باندې کوي کچرته دی دا غوي خرچه نه ور کوي مثال په تور کې مور پلار خرچه نه ور کوي د خزه خرچه نه ور کوي بچو خرچه نه ور کوي نو باقاعده حکومت واقع اسلامی حکومت الله دی غیبانه په موږ باندې راولي داغه دنه په وچ کلک زور هم اغستلی شي د دې لپاره د چې نو هغه جایداد وغیرہ د پیسو نه دغه شانتي راغوي په زور هم اغستلی شي دا چې نو حق واجب دی او دریم قسم چې نو هغه انفاق مستحب دی په عام مسلمانانو باندې خرج کولو نو دې ته چې نو هغه سوال کېږي انفاق دا چې نو درېمه درجه دا مستحب ده مونږ دا هغه خبره مونږ لا د فرض نه وته نو واجب او مستحب خو ډېر لري دي نو بهرحال انفاق درېم صفت الله رب العزت د متقی ذکر کړو الذين ينفقون ومما رزقناهم ينفقون مونږ چې ولا سور کړي دا غینه به خرج کړي څلورم صفت الله ذکر کړي والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك څلورم صفت دا دی چې دی په پتا باندې حضور علیه الصلاۃ والسلام تعالی وی هغه کسان ایمان د چلې نو سني تقوادار دي چې ایمان راوړي بما په هغه څه انزل الیک چې نازل کړي شولو پتا باندې اوس حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې الله جل جلاله قرآن هم نازل کړي او په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې الله جل جلاله احادیث هم نازل کړي نو څنګه چې سړی د قرآن نه انکار کوي کافر کېږي کدا سي یو سړی منکر حدیث د حدیث نه انکار وکړي نو دا سړی هم کافر کېږي ځکه د دوانو نزول من جانب الله دی د الله رب العزت فرمان دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کم هم فرمان دی کم هم خبره ده کم هم ارشاد دی نو دا د الله د طرف نه دی بعض وخت کې وحي جلی وي قرآن پاک په صورت کې کله چې نو وحي خفي د احادیث مبارکه په صورت کې بیا فرق چې نو د حدیث او قرآن کې دغه معمولی فرق دی حدیث هغه ته ویل کېږي چې مفهوم د الله د طرف نه وي او الفاظ الله پیغمبر خپل ادا کی مفهوم د الله پاک د طرف نه وي او الفاظ الله پیغمبر خپل ادا کی دې ته ویل کېږي حدیث قرآن آیات دې ته ویل کېږي چې الفاظ هم د لوح محفوظ نه چې کم نازل شوي هغه او مفهوم هم د الله نو گویا قرآن ویل کېږي چې داغه الفاظ او مفهوم دواړه من جانب الله وي او د احادیث مفهوم د الله د طرف نه وي الفاظ د الله د پیغمبر وي نو الله وی بما انزل الیک تا ته چې کم نزول شي
کاغه احادیث مبارکه دي او که قرآن پاک دی په دې باندې به دوی تفصیلي ایمان لري. وما او پنځم صفت دا دی انزل الی من قبلک چې ستانه مخکې څومره صحیفې کتابونه نازل شوي دي په هغې ټولو باندې به ایمان لري. مخکې چې څومره پیغمبران راغلي څومره کتابونه چې نازل شوي په هغې ټولو باندې ایمان ایمان مفصل کې مونږ وایو که نه آمنت بالله و ملائکته و کتبه. نو څومره چې مخکې کتابونه دي په هغې ټولو کتابونو که هغه صحیفې دي او که غټ کتابونه دي په هغې به زمونږ ایمان چې دا ټول حق او سچ ول آسماني کتابونه ول الله رب العزت چې نو د دې نزول کړی دی. صرف فرق به دومره وي چې په هغې باندې به زمونږ ایمان اجمالي تفصیلي بنئ. تفصیلي ایمان هغه به زمونږ په قرآن پاک او په احادیث مبارکه یعنی موږ به ژوند د دې مطابق تیرو د هغې مطابق به خپل ژوند نه تیرو ژوند چې تیرو او خپل معاملات چې حل کو نو هغه به د قرآن او د احادیث مطابقت چې دی نو هغه کو. نو ځکه الله وی وما انزل من قبلک او دې کې وګورئ الله رب العزت د سوا نه بل صفت د مسلمانانو دا ذکر نه کو چې ما انزل من قبلک ما انزل من بعدک چستانه اورسته کم راځي ځکه د الله د پیغمبر نه اورستو بل پیغمبر نشته. دا زمونږ ایمان دی دا زمونږ عقیده ده چې ختم نبوت عقیده دا زمونږ د ایمان جز دی چې د الله پیغمبر چې دی نو هغه خاتم النبیین دی د الله د پیغمبر نه اورستو چې دی نو هغه بل پیغمبر نشته نه ذلشته او نه چې دی نو زورشته او نه بلشته او نه بلشته او نه بل یو قسم هم نشته. میرزا غلام احمد قادیانی ملعون یا څومره چې د هغه هم طرفداران دي دا ټول چې نو هغه جهنمیان دي دا ټول چې نو هغه په خطا دي. قادیانیت چې څومره هم دی دا ټول چې نو هغه کافر دي من او عن دا ټول کافر دي د دې چې نو هغه اس حق نشته دین اسلام کې. ځکه الله پیغمبر وی ما انزل من قبلک خو ما انزل من بعدک چې نو هغې نه دی ویلی. نو معلومه دا شو چې د الله د پیغمبر نه وروسته دنیا ته بل پیغمبر راتلونکی نشته. شپږم صفت الله رب العزت د متقیانو شپږم صفت بیانوي وبالآخرة هم یوقنون دوی به په آخرت باندې یقین لري. دوی به دا ګڼي چې آخرت بالکل حق او سچ دی. الله رب العزت مخې ته پیشش دی الله ته به یو ورځ نو هغه وردیږي دا سچ کې په دې دنیا کې د دې به الله ته جواب دی وي. نو آخرت باندې به یقین ساتي آخرت باندې به ایمان لري چې آخرت بالکل حق او سچ دی. نو دا شپږ چې نو دا هغه د مؤمن تقوادار صفت دی. الله رب العزت وایي چې دا صفات چا کې رالل دا سړی کامیاب شو. مخکې ورسره بیا ځکه الله وایي اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. الله دې موږ کې دا صفات راولي. الذين اعكسان يؤمنون چې ایمان لري بالغیب په غیب باندې ويقيمون الصلاة او قائمي منځ ومما او دا قسن رزقناهم چې موږ ورکړې دي هغوی ته ينفقون خرج کوي. والذين او اعكسان يؤمنون چې ایمان راوړي بما په هغه قسم انزل الیک چې نازل کړی شو پتا باندې وما او په هغه قسم انزل چې نازل کړی شول من قبل کال استانه وړاندې ستانه مخکې وبالآخرة او په آخرت باندې هم هغوی یقینون یقین لري.